سلامونه ګران کتونکو اخیل سبزی مخاطب یم د پیښور نه دغه ډېر ښه خبر دی او د دې چې د اپریسیشن پکار دی چې پاکستان او افغانستان د اختر په احترام کې سیز فایر کړی دی. بل طرف ته بل یو ښه خبر دا دی چې سهیل شاهین چې هغه په قطر کې د افغانستان سفیر دی او د پوره پروسس د یو بنیادي کلاړی دی. هغه په یو انټرویو کې ویلي دی چې موږ پاکستان ته د تحریري تور له دا یقین دهاني چې دا ورکولو ته تیار یو چې د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. کو دغه پوره ډیولپمنټ ته موږ وګورو نو د هغې سره تړلي دوه چې کوم سابقه صدور دي د افغانستان د هغو بیانات هم د کابل باندې او په قندهار او په ننګرهار کې چې کومې حملې شوې وې د پاکستان ایرپورټس ته طرف نه د هغو هغه بیانات چې دي ډېر اهم دي. پر فسټ ټایم هغې دواړه سابقه صدورو چې هغه په دغه پوره دور کې د امریکې او د نیټو په موجودګۍ کې اهمترین عهدهداران پاتې شوي دي او عوامي تایید تحصیل هغې پر فسټ ټایم باندې د یو نماینده افغان حکومت په قیام باندې چې دی زور ورکړی دی او دا ویلي دي چې د پاکستان چې کومه سخته یا د هغې بقول جارحانه پالیسي ده چې دی ډایرکټ په افغانستان کې اټیکس کوي د دې ذمواري د افغان طالبانو په هټدرمۍ باندې او د هغو په غلط پالیسي باندې چې په هغې باندې عاید کېږي. نو ښکاري داسې چې د افغانستان د موجوده رژیم خلاف یو داسې سبندي روانه ده چې د هغې په نتیجه کې کېدای شي چې دغه حکومت دننه د نور مشکلاتو سره حل شي چې د هغه سروایول ورته مشکل شي او په دغه لړ کې بیا بل چې کوم پیشرفت دی چې تېره ورځ د چاینا باضابطه طور له رسمي طور له د افغانستان او د پاکستان سیز فایر چې دی هغې ویلکم کړی دی. بیا ګورو دا چې آیا په دې سیز فایر پر دوران کې دلته کې د کارډم ټي ټي پي په ذریعه باندې د اختر په موقع باندې څه واقعه یا څه حادثه یا حمله کېدای شي او که نه شي کېدی. دغه دوه درې ورځې چې کومې دي دا به د پاکستان او د افغانستان او د ملیټنسي په حواله باندې چې د پاکستان کوم پالیسي ده د هغې د تعلقاتو او د هغې د مستقبل تعین به کوي. ډېره مننه.